الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، زمون شیخ زمون مرشد فقيه العصر مرشد العلماء والصلحاء مجدد طریق عالیہ نقشبندیہ فریدیہ د جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑ خټک مفتی اعظم او شیخ الحدیث د صوبه سرحد د افغانستان او د بلوچستان د لوی علما محدثینو شیخ و مرشد حضرت اقدس سیدی و مرشدی مولانا مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده داغي په خدمت کې یو ځل یو بوډا سپینګری بابا راغی او جړلی چې حضرت زما بچی دی، مونږ ډیر غریبانان یو، زما زوی خانان دي زموږ د علاقې، هغې له خدمت کو. دغه خانانو خپلو کې دشمني وه، ډزې پکې وشوې، یو طرف ته یو کس وفات شو. هغې دعوې وکړې خو زما په زوی باندې ګواه پیش کو، دعوت وشوه چې دا مرګ ده کړی دی، دا قتل ده کړی دی. صاحب زما زوی د پانسۍ کوټه کې دی او پانسي حکم پې ختلی دی، ډیر پریشان یم، واړه بچی دي، ښځه ده، نو ډیر زیات پریشانی ده. حضرت تاسو لراغلی دعا وکړه. حضرت صاحب الحمدلله مستجاب الدعواتو ډیر خبرې زموږ د هغې لیدلې دي او کتلې هم دي چې هغې یقیني مستجاب الدعوات. بابا جي ته وفرمایل چې تاسو د لا حول ولا قوة الا بالله ختم شروع کې طریقې دا د 100 ځله درود شریف مخکې 100 ځله رستو او 500 مرتبه په توجه سره لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دا وایي. دا ختم شریف شروع کې الله بخیر کی. سوره دې تیرې نه وي چې بابا جي راغی او ډیر خوشحاله او ډیر زیات مونږ سره په خوشحالۍ ملو شو. بیا د حضرت صاحب په خدمت کې پیش شو، وی الحمدلله جی چې تاسو کله نه مالا دا مبارک وظیفه را کړې ده او مونږ کور کې شروع کړه. حضرت صاحب فرمایل کې اجتماعي څوک کوي اوم کولی شي او که یو کس کوي اوم کولی شي، دومره اوږده وظیفه نه ده، د احادیثو مبارکونه ثابته ده، نو دا دې شروع کی. بابا جي وی چې کله نه مونږ شروع کړه الحمدلله ټول کور به کېناستو، په شریکه به هم ده ختم وکړو. الحمدلله خلک په خپله رالل او مونږ ته وی چې دا دعوه مونږ غلطه کړې وه، ستا زوی بې ګناه دی او جوړه یې راسره وکړه. مونږ راضینامه پیش کړه، الحمدلله جج زما زوی بري کو او کور ته راغی، ډېره خوشحالي ده. نو هر څوک مسلمانان چې په مشکلاتو کې وي، پریشانۍ کې وي، لا حول ولا قوة الا بالله دی وی، انشاءالله انشاءالله زر در زر به الله د مشکلاتو نه خلاص کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمته.